بسم الله الرحمن الرحیم. د پرون د موضوع په تعقیب باندې چې موږ هغه بیسیک اسمپشنونه د هغه څخه وروسته د نوسکویل په باره کې هغه فالس اسمپشنونه پر دې باندې بحث وکړو. بیا مې ډیټا موډلونه راوپېژندل چې په دې کې شاردینګ او ریپلیکیشن مسله وه. بیا د شاردینګ او د ریپلیکیشن ډولو باندې بحث وکړو چې په ریپلیکیشن کې موږ تاسې ماسټر سلیو اپروچ او پیر ټو پیر درلودی. بیا موږ تاسې ویله چې د دې دواړو موډلو کمباینیشن هم استعمالېدای شي. اوس راځو پر کنسسټنسي باندې بحث کوو. په اصل کې دا کنسسټنسي چې داسې یو حساب دی، یعنی د معلوماتو باثباته کېدل یا صحیحتوب، یعنی ستا هغه د موست اپډیټیبل یا د موست اپډیټډ والیو و یوزر ته ښکاره کول، ثابت معلومات درلودل. نو دی راته وایي consistency is the lack of contradiction in the DB، یعنی په دا ډیټابیس کې چې کوم contradiction، کوم اختلاط، کوم مشکلات چې منځته راځي، کوم د معلوماتو ګډوډېده منځته راځي، نو دا په اصل کې کمبوتیت د څه شي دی؟ د کنسسټنسي دی، چې دا یو ډیزایر پراپرټي نه ده. یعنی موږ تاسې چې کومه پراپرټي موږ په ډیټابیس کې غواړو، کنسسټنسي موږ ته اهمیت لري، مهمه ده. نو وایي سنټرلایز RDBMS-ونه چې دي انشور سترانګ کنسسټنسي، ولې اسید ګډ سره موږ لرو. نو وایي RDBMS-ونه چې دي دا موږ تاسې ته انشوري، یعنی موږ ته تضمیني سترانګ کنسسټنسي، ولې پر اسید باندې جوړ دي. اټومیسټي، کنسسټنسي، ایزولیشن، ډیورابیلیټي، دا خاصیت په ځان کې هولډي. مګر په ډسټریبیوټډ نوسکویل ډیټابیسو کې ریلیکس کنسسټنسي شته. ریلیکس کنسسټنسي څه هدف دا دی چې تقریبا کنسسټنټ دی ډیټا. نو په دې کې موږ څلور اپروچ لرو. څو اپروچه؟ څلور اپروچ لرو د دغه لپاره، ریلیکس کنسسټنسي لپاره، چې یو کپ تیورم دی چې دا مطالعه کو. کپ تیورم چې دی د کنسسټنسي، اویلیبیلیټي او پارشل ټولرانس مخفف دی. دا تیورم مطالعه کو. ایونچوال کنسسټنسي ده، دغه څخه وروسته بیس ګورو چې بیس سره ته وایي بیسیکلی اویلیبل سب سټیټ ایونچوال کنسسټنسي، چې د دغه مرتب دی. بیا نو دا ډفونه زده کوو چې بټوین کنسسټنسي ان اویلیبیلیټي، یعنی که چیرې موږ کنسسټنسي ته نږدې کیږو اویلیبیلیټي د لاسه ورکوو، که اویلیبیلیټي ته نږدې کیږو کنسسټنسي د لاسه ورکوو. دا یو تیورم په دې باره کې شته، دا ثابت شوی دی، ثبوت شوی دی دا تیورم چې دواړه په یو وخت کې ناممکنه. دواړه په یو، دا تیورم چې موږ مطالعه کوو د کپ تیورم په دا خطر باندې چې دغه شی چې دی د دواړو یو ځای اوسېدل ناممکنه ده، مشکله نه، ناممکنه ده که سره نشي اوسېدلی یو ځای. اوس راځو د رایټ یا د اپډیټ کنسسټنسي باندې بحث کوو چې دا څه شی دی، څه مشکلات پیښیږي په دې کنسسټنسي کې که موږ غواړو چې دا انشور وکړو، کوم چیلنجونه په مخ کې چیلنج راپېژني. وایي پرابلم دا دی، وایي ټو یوزر وانټ ټو اپډیټ د سیم ریکارډ، دواړه یوزران یو ریکارډ اپډیټوي، مشکل دلته دی. رایټ ټو رایټ کنفلیکټ، یعنی هم یو یوزر نشته کوي هم بل یوزر نشته کوي، دلته یو کنفلیکټ، یو ټکر مابینځ کې کېږي. څه شي کېږي؟ ایشوز، موضوعات، څه مشکلات چې پکې کې لاست اپډیټ او مخکینی اپډیټ موږ بایلو. شاید دا دواړه چې دی اکسس ورته لري، دا د دوهم نمبر اپډیټ بیس د اول نفر پر اپډیټ واوسېږي. یعنی مثال د خبرې ته یو سټاک ډیکریمنټ دی، د سټاک څخه یو 5 ایلیمنټه باسي، بل 20 ایلیمنټه باسي. په دې کې موجود دي 50، د دواړو 50 لیدلي دي. یو په سټاک کې 45 پاته دي، بل یا 10 پاته دي، حال دا چې 25 پاته دي. پام دی دا مشکل شته پکې کې. سیکنډ اپډیټ از بیسډ آن د سټیل ډیټا، دا دوام اپډیټ چې مثلا د مخکینی 15 ویستله، د بل 20 ویسته، هغه د هغه 50 څخه 20 باسي. سټیل ډیټا، زړه ډیټا باندې دا دوام اپډیټ سرته رسېدلی. دوه عمومي سلوشنونه شته د دغه مشکل د حل لپاره. یو پیسیمیسټیک اپروچ دی. پیسیمیسټیک معنی چې بدبین، یعنی تنګ نظر اپروچ دی، ښه اپروچ نه دی. وایي پریوینټینګ کنفلیکټ فرام اوکیورینګ، دا کار موږ سرته رسوي، دا کار موږ کوي، یعنی د کنفلیکټ مخنیوی وکړو. موږ دا کار څنګه کوي په تیر سیمیستر کې؟ اکوایرینګ رایټ لاکس بیفور اپډیټ، لاکونه به مو ایښوله چې زه دلته اپډیټ کوم، بل څوک رانږدې نه شي. سورس به مو لاک کړله په ډیفرنٹ ګرانولرټیانو باندې. دا لغاتونه په دې خاطر وایم چې هغه مو را په یاد شي، یا به مو ریکارډ لاک کوي، یا به مو یو دانه ټپل لاک کوي، یا مو سروسر ټیبل یا فایل لاک مو کوي په جلا جلا ګرانولرټیانو باندې. لاک ټو پاز لاکینګ پروتوکولونه په یاد مو یې په یاد مو دي دغه شیان نه. دغه څخه وروسته دا یو په انټرپرایز اپلیکیشنو کې،
په غټو سیستمو کې دا یو پیسیمیسټیک اپروچ دی. په نورمال سیستمو کې وایي پروا نه لري. ولې دا په دې خاطر باندې موږ پرفورمانس باندې کار کوو او ته پر سورس باندې لاک راپرېږدې. که یې پلا یو ډیډلاک منځته رالی یا سټارویشن پېښ شو، بیا سټارویشن نه ډیډلاک نوم په یاد، یو پروسیسر یو ټرانزیکشن غواړي چې یو ډیټا لاسته راوړي، دی ورته منتظر دی هېڅ وخت لاسته نه ورځي. دې ته موږ څه شي ویله؟ سټارویشن. ټرانزیکشن نه شي بیا د یو بل د ډیټاو لاکوله، دې ته موږ ډیډلاک وایي. ډیډلاک چې منځته راتلی. optimistic approach سوای. optimistic approach را وایي لیک د کنفلیکټ occur. پیښه دې پروا نه لري، کنفلیکټ پیښه سي but detect them and take action to sort them out. مګر پیدا کړه او وې ګوره راوې باسه چې دا کنفلیکټ د چیش پر اساس باندې پیښ شوی. د سټاک اپډیټډ او بل شی وو د دوی ترتیب پیدا کړ. د دې لپاره موږ چې کولای شو کنډیشنل اپډیټونه کولای شو چې استفاده وکړو. سیو بوث اپډیټس and record the conflict. پر دواړو فیلډو باندې چې اپډیټ یا د کنفلیکټ په ټیبل کې د دې کنفلیکټ ولیکه چې یو ریکارډ وایي دومره اپډیټ کول وایي دومره وایي اور واچ. امپلیمنټیشن به دغه ورژن سټمپونه وکړه. ورژن سټمپ خو پیژنې او د 1900 یا مثلا د یو کال راهیسې چې تر اوسه پورې 2 ملي ثانیې تېر شوي دي، دې ته ورژن سټمپ ورته وایو. د هر ریکارډ سره ورژن سټمپ ذخیره کړه. کار یو د یو بل څه در مخ و، د یوه پر بنا د بل عملیه سرته ورسوي، یا د کنفلیکټ ریزالوینګ ورته وایي، د ټکر حلول. صحیح د ریفلکټ دا کېږي. ریډ کنسسټنسي بیا څه وخت په ریډ کنسسټنسي کې موږ څه مشکل پیښیږي؟ وایي پرابلم دا دی one user reads in the middle of other user writes. یو یوزر دی ټرانزیکشن یې شروع کړی دی، دی رایټ غواړي، مثال د خبرې یو یوزر دی بل اجرا کوي. په دې وخت کې منیجر وایي په سټوک کې څو دانې دي بل اجرا کوي. شاید په هغه کې داسې یو ایټم چې سټاک کم یا مثلا سټاک ته راتګ شروع وي. read and write conflicts دی inconsistent read ته لار هواري. یعنې تا به نیت به دي چې هغه نفر ته 15 دانې وباسي په یو بیل کې 15 ایټمونه ډیکریمنټ کې، مګر دغه 50 ویلي. صحیح. نو وای this is leads to logical inconsistency. ideal solution د دې لپاره چې دی ټرانزیکشن دی اسیر دی، یعنې هغه دغه میټریکس مو په یاد و، ټینجنسي میټریکس و چې کوم لاکونه په تس ترتیب باندې که چیرې رایټ لاک موجود دی نو ریډ اویلیبل، که چیرې ریډ موجود دی ریډونه لاکونه موجود دي، رایټ ته بیا ایسته چې دا لاک موږ اکسټینډوي. صحیح. نو سترانګ کنسسټنسي چې موږ کله لاسته راوړو نو دا ریډ کنسسټنسي مسله دا کنفلیکټ نه پیښیږي، دا مشکل نه پیښیږي. ریډ کنسسټنسي ان نو سکویل کې که چیرې مطالعه کړو نو موږ خپل اسید ته دونه توجه نه کېږي په نو سکویل. نو موږ وایو نو سکویل ډیټابیس inherently support only atomic updates within a single aggregate. دا بیا د جلا خاصیت دی. only one operation is allowed in aggregate. دوه ریکارډو ته اجازه نه ورکوي چې ته یو دغه وکړه پر دا دواړو باندې عملیه دې اجرا کړي. دواړې عملیې دې پر یوه اګریګیټ باندې اجرا شي. اګریګیټ خو موږ پېژنو د معلوماتو ټولګه، د نسټډ معلومات یې پکې کې نسټډ ابجکټونه دا ټول دي. نو ته چې کله یو اپریشن د ریډ سرته رسوي only read operation is allowed in this aggregate. د اټومیک یعنې په یوه وخت کې یو اپریشن ته اجازه شته. د اتومات دا کنسسټنسي منځته راوړي، هغه مشکل منځته نه راځي. وایي only atomic updates with a single aggregate update that affect multiple aggregate leaves open a time slot when the client could perform inconsistent read. نو دا یو مسله پیښیدای شي چې مثلا که چیرې ملټیپل اپډیټونه موجود دي انکنسسټنسي منځته راځي چې دې ته موږ څه وایي انکنسسټنسي وینډو ورته ویل کېږي.